حدیث مبارک کې راځي چې کله یو بنده نه بل بنده تپوس وکړي چې څه حال دی او دی په بدحالۍ کې او دی وایي د الله شکر دی بس د الله شکر دی ښکلی حال دی یوه فرشته ولاړی هغه دعا وکړي وایي یا الله دا حال وله داسې کې لکه دا څنګه چې ده حال بد دی او دی وایي ښه دی نو یا الله دا حال ورله ښه کړي او چې حال یې ښه او ته ترېنه تپوس وکړې څه حال دی بس وایي ژوند دی تېرېږي ډېر بد حال مې دی نو حال یې ښه او دی وایي بد دی نو فرشته وایي یا الله دا حالت ولې داسې کې دا څنګه چې دی نه که ښه حالت وي نو هغه ورله الله خراب کړي ځکه فرشته ورته خیره وکړي نو هر حالت کې د الله شکر ادا کول او د الله په ورکړه باندې صبر کول دا الله ډیری.